بسم الله الرحمن الرحیم. د دې مریض په لبلبه کې یعنی په پړپوس کې زخم وو. د هغې علامات دا وو چې په ده باندې به سخت درد راغی او ده به مسلسل الټی کول، چې څه به یې خوړل هغه به یې الټی کول. نو چې کله مسلسل دغه شان کیفیات وي نو تاسو د لبلبې زخم دپاره یو خو الټراساونډ کول ضروري دي، او د لبلبې زخم یو غټه وجه په تریخي کې کاڼي هم کیدی شي. نو د دې مریض د تریخي اپریشن هم وشولی چې هغې کې کاڼي وو او د ده په لبلبه کې زخم دی. نو دا علامات ډېر ضروري دي چې موږ تاسو په وخت وپېژنو. اوس د ده په لبلبه کې زخم سره سره هلته نو جمع شوی دی. زه تاسو ته په الټراساونډ باندې ښیم چې د لبلبې زخم سره په الټراساونډ باندې څنګه ښکاري. څنګه جي پینکریاس یا لبلبه یا پړپوس انفیکشن مونږ چې ګورو نو پکار ده چې مونږ یو ګیلاس اوبه مریض باندې وڅښو، دا د ده سټمک کې اوس مونږ ته اوبه ښکاري او دا پینکریاس دی. تاسو ته دا ښکاري؟ دا پینکریاس دی، لبلبه، او دې سره دغه یو پاکټ د کلیکشن یعنی دلته نو جمع شوی دی. دا تاسو ته ښکاري دا؟ نو دې وجې نه ده ته اوس هم تکلیف دی او دی چې څه وخوري نو الټی کوي. ولې چې دې د پاسه تاسو ته ښکاري دا معده ده، دا معده ده او دا لاندې لبلبه ده، دې سره دا زخم جوړ شوی دی. نو دې د وجې نه دی بار بار الټی کوي. نو دې ته ویلی شي پینکریاټایټس، او د هغې کنسیکوینسز دا وي چې د هغې سره زخم او دغه جمع شي او د ده دا زخم چې دی دې د وجې نه دی بار بار الټی کوي. ولې چې دا د معدې لاندې دی، نو دی چې څه وخوري نو فوراً یې الټی کوي. نو ماشاءالله د تشخیص وشو او د دې به اوس انشاءالله علاج وشي، خو په وخت باندې دغه شان ډایګنوزز تشخیص پکار وي چې مزید کمپلیکیشنز نه مریض بچ شي.